جمعیت من حیث الجمعیت دا سوچه مشرکان دي او د دوی پچا پسی منځ نه د دوی ځان لم منځ نه کیږي د دوی انفرادي منځ نه کیږي د دوی په کور کې منځ نه کیږي د دوی په جماعت کې منځ نه کیږي ان تر دې پورې چې په کعبه کې دن منځ نه کیږي کنه راشه مخه تکي بیا به معلومه شي چې تا ته زه د دلایل انبار و دروم انبار چې ستا زه هغه د استشفاء عقیده راوس پړم او ستا زه د استمداد من القبور عقیده راوس پړم چې زه ستا د مړو نه د اورېدلو چې د سما او د هغوی د لیدلو عقیده زه ستا اوس راوس پړم نو بیا به ستا د خلکو ته پته ولګي ګوله فتوا دې په ځان باندې ولګوله که ته وایې چې یاره په پنجپیري مې لګولې د حیات النبي په مسله کې د حیات النبي په مسله کې او تا زما سره اتفاق کړی دی د صحابه په مناظره کې او تا ورته دستخط کړي دي او چې دی نو ندیم ورته دستخط کړی دی فیضل حسین ورته دستخط کړی دی او د دوی نورو کټاثر ورته دستخط کړي دي چې ګوره زمونږ په دې کې عقیده یوه ده نو ګوره ستا په ندیم پسې او د هغې په نورو متبعینو پسې د سره مونږ نه کېږي د نیوټاون فتوا ده د چا فتوا ده ځکه زما سره د اتفاق کړی دی او ستا به زه اصل عقیده را سپړم د استشفاء او د استمداد من الاموات او د سماع موتا دا عقیده به زه ستا را سپړم او ستا به بیا زه وښیم چې رحمت کائنات والا څه لیکلي دي رحمت کائنات والا خو لیکلي دي چې انبیا شهدا اولیاء بلکې عام مړي چې په قبرونو کې پراته دي دوی کورونو ته راځي د خپلو بیبیانو سره جما کوي او د هغې جما نه بیا اولاد پیدا کېږي چې د هغې نومونه هم بیا خلکو ذکر کړي په کتابونو کې رحمت کائنات والا لیکلي دي رحمت کائنات والا تا رحمت کائنات کتلی دی که نه هسې په ما پسې وایي چې مونځ نه کېږي او ستا به زه هغه ده داګی بابا عقیده راوس پړمه چې هغه وایي چې یا محمد بطریقة الاستعانة جایز هغه خو یا محمد چغې وایي او په هغه باندې د سعودي فتوا راغلی چې سوچه کافر دی او ته د هغه متبع ته د چای د ډر ته دا موحدین نه وایم نو مشرکانو به دا ځمکه ورانه کړې وه که چېرته موحدین نه وای دې بدعتیانو به دا ځمکه ورانه کړې وه دا ورته الله موحدین پیدا کړه نو ځمکه یې څه کړه د فساد نه یې بچ کړه نو که مثال په طور بینوري والا پتو ورکوي چې په پنجپیري پسې مونځ نه کېږي نو دا پتو یې غلطه ده دا پتو یې څه ده خطا ده دا د بینوري پتو ده بینوري والا چې په پنجپیري پسې مونځ نه کېږي مستقل امام جوړول مکروه تحریمي دي لیکن زما پتو اورم زما پتو اورم تا خدا ویلی دي چې په پنجپیري یعنی مماتی پسې روز ته مونځ نه کېږي مطلب دا چې ځان لیکيږي زما پتو اورا بینوري والا چې دی هغه جمعیت والا سړی دی او زما دعوه دا ده چې جمعیت من حیث الجمعیت سوچه مشرکان دي شپږ عقاید به زه د دوی په دې ځای باندې پیش کوم چې موقع راله او نور عقاید هم ډېر دي چې شرکیه او بدعیه دي نو جمعیت من حیث الجمعیت ګوره دا دعوه زما یاده که د ځان سره جمعیت من حیث الجمعیت دا سوچه مشرکان دي او د دوی پچا پسی منځ نه د دوی ځان لم منځ نه کیږي د دوی انفرادي منځ نه کیږي د دوی په کور کې منځ نه کیږي د دوی په جماعت کې منځ نه کیږي ان تر دې پورې چې په کعبه کې دن منځ نه کیږي کنه راشه مخې ته کښېنه بیا به معلومه شي چې تا ته زه د دلایلو انبار و دروم انبار چې ستا زه هغه د استشفاء عقیده راوس پړم او ستا زه د استمداد من القبور عقیده راوس پړم چې زه ستا د مړو نه د اورېدلو چې د سما او د هغوی د لیدلو عقیده زه ستا اوس راوس پړم نو بیا به ستا د خلکو ته پته ولګي ستا به بیا پته ولګي او انشاءالله په دې باندې به د عراق او د اردن او د شام او د عربو فتاوی مونږ چې دی په دې ځای باندې پیش کوو چې په جمعیت پسې مونځ مکروه نه د جمعیت ځان له مونځ نه کېږي او د بنوري والا دی واوري خاص بنوري والا دی واوري هغې چې دی کم ځای چې په هغې باندې مدرسه جوړه شوې ده دغه ځای مخکې مقبره وه دا مدرسه چې په کم ځای باندې قایمه ده او دغه ځای باندې قبضه وه دا چې دی وقف وه په هغې باندې وروسته دوی دوکانونه جوړ کړه د هغې دوکانونو نه چې په هغې باندې د دوی کنټرورسي روانه شوه په هغې باندې جنګ او جګړه روانه شوه د هغې نه وروسته دا ځای دوی مدرسې ته وقف کو او مدرسې دپاره یې واخست چې په دې باندې بینوریه جوړه کړه نو ستا آپ کې مسائل والے لیکلي دي چې د بنوریې مشر دی ستا پلار دی هغه یوسف لودیانوي لیکلي دي چې د غصب په ځای کې چې دی مونځ نه کېږي د غصب په ځمکه
باندې مونځ نه کیږي. بنوریه چې ده دغه ځمکه چې ده دغه غصب شوې ده، په غصب شوې ځمکه باندې د دې ټولو بدعتیانو مونځ نه کیږي. په غصب شوې ځمکه باندې د هېچ چا مونځ نه کیږي. دا د هغې چا فتوا ده چې چا دا مدرسه جوړه کړې ده، بانی د دغه څوک دی چې علامه یوسف لودیانوي دی، آپ کے مسائل کې لیکلي دي چې د دغه غصب په ځمکه باندې څه نه کیږي، مونځ نه کیږي. نو ګوله فتوا دې په ځان باندې ولګوله. که ته وایې چې یاره په پنجپیري مې لګولې د حیات النبي په مسله کې، د حیات النبي په مسله کې او تا زما سره اتفاق کړی دی د صوابه په مناظره کې، او تا ورته دستخط کړي دي، او چې دی نو ندیم ورته دستخط کړی دی، فیض الحسین ورته دستخط کړی دی، او د دوی نورو کټاسر ورته دستخط کړي دي چې ګوره زمونږ په دې کې عقیده یوه ده. نو ګوره ستا په ندیم پسې او د هغې په نورو متبعینو پسې د سره مونږ نه کېږي د نیوټاون فتوا ده. د چا فتوا ده؟ ځکه زما سره د اتفاق کړی دی. او ستا به زه اصل عقیده راسپړم د استشفاء او د استمداد من الاموات او د سماع موتا، دا عقیده به زه ستا راسپړم. او ستا به بیا زه وښیم چې رحمت کائنات والا څه لیکلي دي. رحمت کائنات والا خو لیکلي دي چې انبیا، شهدا، اولیاء بلکې عام مړي چې په قبرونو کې پراته دي، دوی کورونو ته راځي، د خپلو بیبیانو سره جما کوي، او د هغې جما نه بیا اولاد پیدا کېږي چې د هغې نومونه هم بیا خلکو ذکر کړي په کتابونو کې. رحمت کائنات والا لیکلي دي. رحمت کائنات والا تا رحمت کائنات کتلی دی که نه؟ هسې په ما پسې چې مونځ نه کېږي. او ستا به زه هغه ده داغه بابا عقیده را اوس پړما چې هغه وایي چې یا محمد بطریقه الاستعانه جائز، هغه خو یا محمد چغې وایي، او په هغه باندې د سعودي فتوا راغلی چې سوچه کافر دی، او ته د هغه متبع یې، ته د چا د ډاګی بابا متبع یې، په هغه پسې روان یې، په هغه پسې دې ځان له لینډ لګولی دی. او هغه خو هغه چې دی د هغه به د زه خدای غدرنګه عبارتونه ده چې دی نو د البصیر راوړم. او البصیر کې چې دا کتاب یې کلی لیکو نو دی د شیخ طاهر رحمه الله په کتاب باندې رد کو. نو البصیر خو قرآن دلائل ته وایي، قرآن ته الله البصیر ویلي دي. نو ده پې ولیکو رد البصائر، داسې د نرز ویو چې هغې خپلو ملګرو ته خدای دې غر که دا رد البصیر ولیکو، دا تا په قرآن رد ولیکو د قرآن په دلایلو باندې. نو هغه وایي زه خیر دی دا رد به ترې ورانکړم البصیر به شي، لیکن د البصیر مقدمه چې راواړی نو البصیر کې بیا لیکلي دي چې دا رد البصائر دی، د قرآن په دلایلو باندې ما رد کړی دی، د قرآن په دلایلو باندې ما رد کړی. او ستا به زه هغه دغه والا عقیدې بیا راوسپړم، خو چې موقع راشي ستا به زه هغه د کفر عقیدې راسپړم چې ستا د کفر عقیده زه دې خلکو ته وښیم. مونږ درته څه نه وایو، نو ته په مونږ پسې لګیا او چې دی دا یهودو غټ سازش دی، د یهودو سازش چې دې خلکو درسونه شروع دي چې دا پې مونږ ګډوډ کړو، دا پې مونږ څه کړو ګډوډ کړو، او چې دی دا دورې پې ګډې وډې کړو. هلکه ځان له دې کار وکړو، ځان له دې څه وکړو کار وکړه. دا فتوا به دې لکه مخکې وروسته ورکړې وه او اوس یې سیچل کړی دی، چا ورته میسیج کړی، ایمیل یې ورته کړی دی چې یاره جي مونږ ته استفتاء ورته لېږلي چې فتوا راکړئ. هغوی ورته د هغې غاړې را لېږلي چې زمونږ دارالفتاء فلحال عارضي طور باندې بنده ده. دارالفتاء خو دې کولاو که اوس که نه که د نرز وی دارالفتاء دې اوس کولاو که چې دی نو فتوا ورکړه بله که نه، اوس به ستا پته ولګي. نو چې دی نو ستا ځمکه د غصب مونځ پکې نه کېږي، دا خو زمونږ فتوا ده، او زما فتوا نه بلکې د آپ کې مسایل ستا د پلار فتوا ده. او ستا مشران چې دی د سورې تین خلاصه وله نه ورتله، د سورې تین خلاصه وله نه ورتله، او شیخ صاحب چې دی د هغې ځای نه راځغلولی، د هغې ځای نه مدرسې نه یې راوځغلو. ستا مشر له د سورې تین او د سورې کوثر خلاصه نه ورتله، او اوس ته وایي چې په پنجپیري پسې مونځ نه کېږي، بې وقوفه بې غیرته. ستا پته خو په مخامخ میدان باندې بیا لګي. او انشاءالله چې دی نو دا خلک به بیا د پنجپیري په نوم باندې خپل بچي وده کوي چې غلي شي هلکه پنجپیرۍ به په لار راشي. دا نه خپل بچي کور کې وده کوه، او ځان له خپل زوړ سقاط سره په مغبرو کې دایرې جوړوه، په هغې باندې د خلکو نه صابونونه اخله، او د خلکو نه پیسه کوه پیسې اخله، ځان له هغه زړې کاتې رایادې کا، او ځان له چې دی د شعبان روجې نیسه، او په شعبان په روجو کې او چې دی نو په جومات کې د خلکو نه چې دی غټ غټ چمان او وریجې خوره، دا ځانه شروع کوه واپس. او چې دی په مقبره کې ځان له سقاطونه راټولوه، چې پرتوګ پرې پړ مخې اغوستی او اسکټ پرې د ګوړو څښه او ګوړه پرې په سقاط کې راغونډوله، ګوړه پرې په سقاط کې راغونډوله، هغه ځان له راټولوه واپس. تا اوس په پنجپیریانو پسې خبرې کوئ، ستاسو مشر یو ژوندی دی که د په 400 کې پیر ګوهر علي، ستاسو اصل عقیده هغه ده، ستاسو اصل عقیده د پیر ګوهر علي ده او د شیخ ډاګی ده، د حمدالله جان ډاګی. نو کو دا خلک نه وای
موحدین پنځپیریان نه وای نو لفسدت الارض د ځمکه به د خلکو ورانه کړې وه